مسله یو مونږ ویلو پرون لومبنی نمبر. دویم نمبر مسله په تراویحو کې د هر څلور رکعاتو په منځ کې دومره ناسته پکار ده چې څومره وخت کې څلور رکعاته کېږي. اوس که چېرته بندګان دومره نه کښېني او دې ته یا چاته تکلیف وي، همخی نن سبا بیماریان دي، کمزوریان دي د بدنونو، نو چاته تکلیف وي او یا داسې وي چې بیا پکې کسان کمیږي، د چا به کار وي کورونو ته ځي، په جمع باندې اثر پرېږدي، بس اسان خبرې ده. نو بیا د دونه وخت پکې نه تېري، خو دومره وخت پکې تېر کړي چې دا کلمات پکې دومره ویلې شي، یا د دا کلمات وایي کني چې دومره وخت کم از کم سبحان ذي الملک والملکوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا اله الا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. چې دا ویل شي پکې نو ښه ده، او که نه د دې برابر او که نه فرض که دا نه شي ویلي، بیا دغې لیکلي دی دغه دې سړی یاد کړي، دغه دې بیا وایي. دویم نمبر مسله، دریم نمبر په تراویحو کې د قرآن شریف ختم یو ځل سنت دی. په تراویحو کې د قرآن ختم یو ځل سنت دی. یو بنده د خدای طاقت ورکړي په ولاړه دی وکړي، ولاړه نه کېږي خیر دی. معمولی دومره پورې اجازت شته که یو کس ته ډېر تکلیف وي نو معمولی که یا ډېره سخته پرې راشي نو دې معمولی ډډه هم والی شي. دا نوافلو کې حکم یې یعنې د نورو نه لږ اسان د تراویحو. نو یو کس ته که ډېر تکلیف وي په ناسته څه ضروري نه ده چې هر کس بس په ځان سخته تېروي چې زه په ولاړ نه شم کولی ماته به صحبت وي. دا داسې خبره ده. عبادت کول پکار دی، عبادت د الله پکار دی، الله یې توفیق راکړي. بل یو کمزوري ده هغه یاد وساتئ، موږ اکثر راشي زموږ نه رکعات شي نو په تراویحو کې بیا څوک هغه رکعات نه کوي، بل بیا ډایرکټ په یو رکعت دا خو مونځ پورې خانداره ده درته پته ده د مونځ دپاره دی چې نیت وتړو بیا د هغې ماتوب نشته، هېڅ فیصد هغې ماتوب نشته. نو چې یو رکعت درنه شوی ته وایي چې بل دغه یو رکعت کې چې شامل شو بل رکعت ورپسې بیا پوره کوي، یو رکعت مونځ سجده نشته. یو حافظ یو ختم وکړو په یو جومات کې، ښه نو که یو کس خپله په تراویحو کې ختم کولی شي ډېره بهتره، که بله نشي کولی خپله نشي کولی یو حافظ پسې ودرېږي او دغه ختم دی ټول ووري، الله یې توفیق راکړي. او یو حافظ خپله یو ختم وکړو یو جومات کې، بل بیا په بل جومات کې کوي نو دا هم ولله سنت دی هغه هم ولله سنت دی، دواړه سنت دي، څه خبره پکې نشته. نه په جمع باندې اثر غورځي، د هغې دپاره هم سنت ادا شو. د زنانو دپاره چونکې جمع چې ده دا مکروهه ده نو دوی به اعلاناً جمع نه کوي، خو که څوک پکې حافظانې وي او د هغې نه بیا قرآن چونکې اړه یې نه نو بیا کچه کېږي او زنانو کارونه مارونه وغیره زیات دي، هغې د خپل کور کې زنانه را جمع کېږي، اعلاناً د اعلان نه کوي، بس هغې یو د وړاندې کوي، خو د هغې بیا معمولي بس د قدمونو په اندازه وړاندې کېدی دومره د وړاندې کېږي او دا ختم د ورته په تراویحو کې کوي، بیا څه ګناه وغیره نشته. زنانه به ترې وړاندې کېږي، یو به ترې معمولي وړاندې کېږي، بس معمولي چې صرف دا پته لپاره کوي چې دا امام دی پکې بس معمولي. د تراویح په ختم کې بسم الله یو ځل په زوره ویل سنت طریقه ده، چې یو ځل یې بنده په زوره باندې وایي دا سنت طریقه ده. تراویح شل رکعاته د څلورو مذهبو امامانو نه ثابت دي. امام ابو اوس که چېرته داسې وي ډېر تشدد او دغه نه هم کار نه اخیستل پکار چې کوم ځای کې اصل کې خو د زنانه د ټولو نه عبادت چې دی ډېر ثواب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ته فرمایي د حدیث مفهوم دی چې ستا لپاره غوره عبادت هغه دی چې ته په کوټه کې دننه وکړي، د کور د صحن نه د هغې لپاره چې دی بنده کوټه بیا په هغې کې چې څومره پټ ځای دا د هغې لپاره غوره عبادت دی. خو که داسې وي بعضې جوماتونو کې چې د عبادت لپاره زنانو خپل ځایونه وي نو که په هغې کې کوي ورسره ورپسې امام پسې ولاړ یا وغیره نو کېږي، هغې کې څه دغه نشته، تشدد نه یې پکار سخت وي. خو افضل دا ده چې ځکه و نن سبا بیا ډېر تاکید په دې کې چې د فتنې زمانه ده نو زنانه د اسم عبادت هر څه کور کړي. د مسجد نبوي نه چې د یو زنانه عبادت غوره په کور کې بیا زموږ ستا جومات خو د هغې ته نه رسي، د مسجد نبوي نه د زنانه عبادت په کور کې غوره. تراویح شل رکعاته د څلورو مذهبو امامانو نه ثابت دي. امام ابو حنیفه رحمه الله شل رکعاته فرمایي، امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل رحمهم الله دوی ټول فرمایي شل رکعاته تراویح سنت دي، د دې نه کم سنت نه دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خپله درې شپې په جمع باندې تراویح ثابت دي. صحاح سته د احادیثو شپږ کتابونه دي، په هغې کې یو صحیح روایت هم دا تعداد نه دی نقل کړی کې تعداد نشته دغه د درې شپو، نورو کې کمزور بعضې د ابن عباس وغیره اقوال په شل رکعاتو بیا شته.
چې څو رکعاته یې کړي دي البته خلفای راشدین تمام صحابه کرام او تابعین د هغوی نه 20 رکعاته تراویح باندې همیشه عمل ثابت دی په همیشه عمل کوي نو په ظاهر دا د حضور صلی الله علیه وسلم د عمل تفسیر دی ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین فتاسو زما سنت لازم دی او د خلفای راشدین المهدیین سنت در باندې لازم دی نو 20 رکعاته د خلفای راشدین سنت عملی او قولی 20 رکعاته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی دې ته وایي سنت قولی چې په حکم کې د خلفای راشدینو تابعداري کوي او هغه په عمل وکړي د عملي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د دوی په طریقو باندې روان شي حضرت سعید بن یزید رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې موږ صحابه کرام او تابعین 20 رکعاته تراویح کولې او 3 رکعاته به وتر کول سعید بن یزید رضی الله تعالی عنہ فرمای مخکې فرمای چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې دغه وخت کې صحابه کرام او تابعین د رمضان په میاشت کې 20 رکعاته تراویح کول د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې خاص صورتونو سره تراویح پکېدل اوږد قرات به پکې وو دومره اوږد قرات به چې خلک به ستړي شو نو بعضې بندیان د مسجد نبوي ستنو سره به ولاړو او هغوی سره به یې ډډه ولګوله خو 20 رکعاته به یې کول یحیی ابن سعید رضی الله تعالی عنہ فرمایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو سړي ته حکم وکړو چې دې خلکو ته 20 رکعاته تراویح وکړه الله رب العزت راته توفیق راکړي نور د دې بلا دلایل د وجود موږ دلته د مفتی صاحب په طرز روان یو بس چې کوم ویلي دا کافي